ازمري یو ځلې سوچ وکړو چې زه خو کمزوری شوم او یوه داسې ډله پکار ده چې هغه ښکار کوي مال یې راوړي. نو هغه یې ګیدړ راوغوښتو او میلو یې راوغوښتو. هغوی ته یې وویل چې بې اتفاقي ښه شی نه دی، په شریکه به ښکار کوو او یو ځای ته به راوړو او خورو به. یو ډېره زبردسته واقعه د مولانا صاحب د خولې نه یې واورئ، ډېره زبردسته ده. زموږ سره دا ویډیو مکمل وګورئ او په کمنټ کې خپل رای هم ضرور راکئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. یو ډېره زبردسته واقعه ده د ګیدړ او د میلو او د ازمري. نو زموږ سره دا ویډیو وګورئ، ډېر زبردسته ده او د کمنټ کې د مولانا صاحب ته ضرور سبحان الله ولیکئ، یو ډېر زبردسته واقعه ویله. نو راځئ ځو ویډیو طرف ته، ویډیو راسره وګورئ. بل دا که زمونږ چینل ته نوي راغلي نو زمونږ چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله موږ به یو داسې ویډیوګانې راوړو چې زمونږ معاشرې ته فایده وشي، زمونږ د دین خدمت وکړو. نو راځئ ځو ویډیو طرف ته ځو، ویډیو د باندې ګورم. ادب کتابونو کې یو واقعه راځي، وایي د زمري یو ورځ یې سوچ وکړو چې زه خو کمزوری شوم، اوس ښکار مار نشم کولی، راشه یو ډله جوړه کړه چې بلې ډله پیدا کوي او ته یې خوري. نو ګیدړ او میلو یې راوغوښته چې یار داسې چل دی، یو مشوره کوو، بې اتفاقي ښه شی نه دی، یو ورورولي جوړوو، په شریکه به ښکار مار کوو، په شریکه به یې خورو. تاسو ځان له کوئ او زه یې ځان له کوم، نو په کار دا نه دي. اوس ګیدړ او میلو سوچ وکړو چې د ځنګل بادشاه مونږ سره ورورولي جوړوي، نو مونږ د خدای نور څه غواړو. د دې داسې مثال دی لکه خان او نواب او ارباب ستاسو حجرو ته راشي او درته ووایي چې وروڼو تا سره راغلی یم، نو تاسو صاحبه کمیس خو څه کوئ، پرتوګه مو باسئ. چې خان مونږ ته او نواب او ارباب مونږ ته وروڼه ووایي، نو مونږ نور د خدای څه غواړو. اوس پکې کتابي قمقل یې په دې پوه نه یې چې کیسه درسره د ازمري والا کوي. اوس تماشه کوئ، ګیدړ او میلو خو قمقل زمونږ وروڼه وو چې د ځنګل بادشاه مونږ سره ورورولي جوړوي، نو مونږ نور د خدای څه غواړو. وایي چې بلکل ورورولي ده، وایي ځئ بس ښکار مار کوئ او به راځئ باید په اتفاق کوئ. ښکار پسې چې تللي دي، یو یې هوسۍ ښکار کړې ده غرڅنۍ، او یو یې سویه دا خرګوش یې ورته وایي، یو یې دا ښکار کړی دی، یو یې بل څه وړوکی غوندې ښکار کړی دی. نو رایې وړه او د زمري مخې ته یې کېښود. چې د زمري مخې ته یې کېښود چې صاحب دا ښکار مو کړی، نو میلو ته وایي چې تقسیم کړه. هغه وایي چې تم غټ یې او دا هوسۍ هم غټه ده، نو دا ستا شوه، او دا ځنګلي چیری غوندې موالې ده، نو دا زم دومره یم او دا هم زما ده، نو دا زما شوه، او دا ګیدړ هم وړوکی دی، دا خرګوش هم وړوکی دی، نو دا ډډه شوه. ویلې چې یو پړکې دې وویستو، د میلو نه یې دواړه سترګې وویستې. خو پرېږده چې په ځان اخته شو. دې ګیدړ ته یې وایي چې ته تقسیم وکړه، ځه. هغه وایي دي الامر اوضح، خبره خلاصه، دا هوسۍ به اوس وخوري، دا چیلی به غرمې نه وخوري، او دا سویه دې پې د مازدیګر چای شو. جمله یې وټپوله، شاباس، دې ته تقسیم کړي. خو په دې مې پوه کړه چې دا تقسیم دې زده کړی چا نه دی. هغه وایي چې استاد مې پکې نشته، خو د میلو د سترګو نه مې زده کړو. هغه پکې ځان له حصه وویله، دواړه سترګې یې ووتې.